دا وخت کې مونږ په کوټه کلی کې موجود یو د کوټې کلی نه دلته مشین محله پیرانو کلی چې په هغې کې د مختلف سیمپلز اخیستی شوي په هغې ریزلټ نن راغلی دی زموږ سره ډي ایم ایس ډاکټر افتخار خان موجود دی را سره د ریونیو ډپارټمنټ رحیم الله خان هم موجود دی دا راته ووایه ډي ایم ایس صاحب چې څه د دې ریزلټ چې کوم تلي وو په هغې کې څه فیګر رالل څومره پازیټیو دي څونه نیګیټیو بسم الله الرحمن الرحیم پرون بل ورځ موږ دلته 13 سکرینینګ کړو مختلف فیملیز او کزنز او اپس کې نو هغه کې 11 پازیټیو رالل نو وس دغه چونکه د دې نور کنټیکټ هیستوري موږ ګورو نن بیا موږ راغلو 23 کسان موږ نن نور ټارګټ ته سکرین کوو د فیملی ممبرز دي او پرون چې 13 سامپل دی پای کې 11 موږ سره پازیټیو دي دا راته ووایه چې دا کم دوه زمونږ سیمپلز تلي وو مخکې کم چې په پېښور هاسپټل کې زیر علاج دي دا د هغوی رشته دار دي محلهدار دي دا د هغو فیملی ده او رشته داري دي محلهدار لا محله مونږ لا نه د سکرین اوټ کړي صرف د دې طریقه کار دا دی چې دا مونږ په څلور فیزز کې کوو لاول کلوز کانټیکټس بیا رشته دار چې کوم کړتل راغلي او بیا به محله او جماعت او دغه ټول به دا کوو نو پرون بل ورځ خو مونږ ایمیډیټلی چې کوم محله ده هغه مونږ کوارنټاین کړې ده نن مزید مونږ په دې کې سکرینینګ دا کوو 23 سامپلز نور ټارګټ ته چې هغه اخلو او چې هغه وکړو نو بیا به مونږ وروسته ډیسیژن لرو چې مونږ محله سیل کوو یا د فیملیز کوارنټاین کوو یا زما خو خپل ریکمنډیشن دا دی چې کوټه کلی چې دی نو هغه ډېر په های ریسک باندې دی ولې چې په 13 کې 11 سامپل پازیټیو راتله دا په یو ورځ کې مونږ ته دا ریپورټ راغلی دا تقریبا مور دین 95% دغه راغی که نه ایم ایس صاحب ستاسو په بیک سایډ دا کومه محله تاسو وسیل کړې ده کوارنټاین دې ته مشین چم وایي د کوټې کلي مشین چم ورته وایي هغه مونږ دغه کړې ده اوس به د دې نه د کوټې پیرانو کلی ورته وایي هغې ته به ځو هلته هم مونږ په یو کور کې 3 سامپلز اخیستو هغه کور کې هم 2 پازیټیو راغلي دي نو چې هغه 3 آوټ اف 2 آوټ اف 3 چې دی هغه پازیټیو دي نو دا هغه ټول فیملی سکرین کوو هغه محله به کوارنټاین کوو یم زموږ سره د کوټې ټوټل کیسز څو شو زموږ سره ټوټل 13 کیسز شول دوه پېښور کې دي 11 مونږ اخیستي دي او 23 مونږ نور سکرین په دې کې سیمپل څومره تلي ولري ټوټل 15 سامپل تلي په 15 کې 13 پازیټیو دي اسی تاسو خپل ذاتی اوپینین شیر هم کړل دا وخت په کوټه په ځمکه ولاړ یو بیا هم دغه مونږ څه چې دی احتیاطي تدابیر هغه شان نه کوو تاسو موجود دي چې ماسک وغیره نشته نو تاسو خپل تجربه څنګه زه خو لاول به ګورنمنت او د ټول ته اپیل کوم سمارټ لاک ډاون نه خبره وتی ده که کرفیو کېږي که نه کرفیو دی وکړي خو دا شی نور تباهۍ طرف ته روان دی ما دا خبره تاسو ته کوم مطلب دا ټایم بالکل جړه راځي 243 ډاکټرز چې دي نو دا ټایم په کټونو په آیسولیشن کې پراته دي د کورونا نه یو زمونږ د ژوند د جاوید او تاسو ته موږ پته ده چې نن زموږ درېیم ورځ ده چې موږ د کوارنټین نه راوتلو بالکل 15 ډاکټران موږ ول چې په کوارنټاین کې دا ایم ایس چې دی هغه هم لکه کوارنټاین دی او هغه پیریډ هم بل ورځ زموږ سره پوره شو چې دا پوزیشن نو بیا ورته د علاج معالجې د پاره هم څوک نه ملاویږي او ټول بیا د خدای په حواله سره پراته په اسره باندې ځکه چې ډاکټران خو ټول لړل آیسولیټ شول څوک کوارنټاین شول سو 2-3 پکې ډیت سم وشول کنه زموږ غټ پروفیسور لوی اسټس چې دي نو لکه یو اساسي مونږ خپل تبا کړلې دا وخت ډي ام ایس د سب ډیویژن به ریپورت پیګر را سره شیر کوي شموزو کوټه او مانیار زنګ سره ټوټل څونه کیسز چې دی هغه چې د دې 11 سره ملاو کې تقریبا 20 پلس راځي ایگزیکټ فیګر به 22-24 یا سب راځي خو 20 پلس ته ځکه چې پرونه پورې 9 کیسز دا ول او 13 پکې دا شو زموږ سره د ریپورت آیسولیشن وارډ کې څومره دا ټایم هغه خو د ټریول هیستوري د دوبۍ سعودي نه راغلي دي او 5 کسان موږ سره پازیټیو کنفرم کیسز دي چې زموږ سره د ریپورت لوکل څه پیغام کړه کوټه خلک مونږ اوري دا غوي د لپاره لوکل څه پیغام دی د احتیاط مکمل ځان په کورونو کې بند کړي ځکه چې د دې دا فیملی شدید دا 11 کیسز دا شاته ځان سره 1100 انفیکشنز لري ولې چې دا 11 کسان پرون ډایګنوز شول نو ابل ورځ بدی دکان ته تلوي د
بینک ته تلوي دی بچرته میډیکل سٹور ته تلوي دی تنور د روټي لا پیسې پیچاته ورکړي چا به څه کړي وي سبا کړي وي ماشومان به د دې آمد و رفت شوی وي نو دا 11 کیسز مطلب 1100 دي نو د کوټې بلکې خصوصا د سواد ټول عوام ته چې پلیز لکه د دې لاک ډاون او د دې بیماری سره سیریس شي قانون بیا به تباہی به مسری او نور به اسنوي مننه دا رحیم الله خان د ډیټیلر رحیم الله خان دا وخت چې کومه محله تاسو چې د قانوني تور سیل کړه پیرانو کلی تروان یې سا مجموعي د تحصیلي ریکورډ فیګر دی دا وخت څه صورتحال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول به تاسو ټیم ډیر شکریہ ادا کوم او بیا خاص کر د میډیکل سټاف ډاکټرانو چې موږ ټول شپه ورځ لګیو په دې مهنت کې چې د وبا د دې نه ختم کی چونکه کم د دې لپاره د صوبایي حکومت احکامات چې دی یا د موږ افسرانو په هغه باندې عوام عمل نه کوي نو پکار دا چې هر سره په دې احتیاط وکړي احتیاطي تدابیر وکړي لکه څنګه چې دا ما په دې کې دا 11 پازیټیو راوتی سلوونه دي د دې نور خاندان ته ملي ډاکټر سره جن غلي دی او نو ټیسټونه کوي مهرباني وکړي دا آرام کیږي او د بیماری لکه احتیاط پکار دی علاج لري خو احتیاط رنگ جهان مننه ډیر ښه میسج رالوجي زموږ دا وخت تاسو ته تازه ترین صورتحال نه خبرو دا سب ډیویژن بریکوټ ګیټ وے کوټه کله چې د لنډاکی سره پته ده په دې کې چې کوم 2 کیسز راغلي په پېښور هسپتال کې هغه زیري علاج دي د هغوی د فیملی چې کله ټیسټونه واخیستی شو نو په هغې کې 13 ټیسټونه تللي وو نو په هغې کې 11 کیسونه چې دي هغه زموږ سره رالل د هغې نه بعد چې دی بیا دا اقدامات وکړی شول چې دا مشین محله چې دی سیل کړی شوه اوس چې دی پیرانو کلي ته به دوی ځي هغه هم په دې کوټه کلي کې دی نو دا د سب ډیویژن بریکوټ دپاره ډیره افسوسناک خبره ده او ډي ایم ایس افتخار چې دی په دې خبره زور ورکو چې تاسو د خپلو کورونو پورې محدود شئ او احتیاطي تدابیر چې څومره دي هغه تاسو ضرور اوچت کوئ چې د دې علاج چې دی احتیاط دی د ملګري رپورټر بخروان کیمرامین عبدالحسین او ما سهیل باچا له راکړه اجازت د الله په امان